د دې نه جوړه شوه چې دا یو ملګري هندواڼې نه کټ اخیستی و او دا بل په دې باندې خفه و چې دا کټ دې ولې واخیستو، په هغې باندې سره په خپل منځ کې کنځل کړي وو، هغې نه جګړې سٹارٹ ہو. بہرحال موږ به بیا هم معلومات کوو کہ جوان تھا بلال نامی دوست نے جو اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ ہمسایہ بھی ہے، نزدیک اس کی رہائش ہے. یہ آئے تھے پشاور سے سیر کے لیے، تو تقریباً یہ 4-4:30 بجے کا ٹائم تھا جب یہ لنڈی کوتل کراس کر کے آئے تھے. اس پوائنٹ پر ابتدائی معلومات کے مطابق جب ہمیں اطلاع ملی کہ تاسو چرته تللی وی منګه چارباغ ته تللی وو، چکر له تو اختر درېیمه ورځ وه. نو بس ته یو ترزوي و راسه 6 کسانو نور ملګري وو او یو راسه ورور وو. نو چکر له لاړو، بس منګه هندواڼه او ام او شلتاله نرس هم راغوستي وو، بوتل هم راسه. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں گل رحمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کرائم سین ڈیجیٹل. یقیناً ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ایسے قتل کے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو کسی کو نہ کسی کی وجوہات نہ کسی کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ جو خیبر پختونخوا کا ضلع ہے خیبر ایک پسماندہ علاقہ ہے. یہاں کی پولیس جدید تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو جدید یہ طریقہ کار جو قتل کا کیس انہوں نے ٹریس کیا ہے. میں اس کیس کے حوالے سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ لنڈی کوتل پولیس اسٹیشن کی حدود ہے. یہ پکنک ایک پوائنٹ ہے، ایسی گھٹ ان علاقے کا نام ہے. یہاں پر پشاور کا ایک لڑکا ہے تنویر اس کا نام ہے، اس کو اپنے دوست بلال نے قتل کیا ہے. یہ قتل کا وقوع کیسے رونما ہوا ہے، ابھی ہم اس شو کی زبان سے ان کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اصل وجوہات کیا تھی، یہ یہاں کس لیے آئے تھے اور ملزم تک ان لوگوں کی رسائی کیسی ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، تنویر نامی لڑکا جو پشاور کا رہائشی تھا، تقریباً 22 سال عمر تھی اس کی، جوان تھا. بلال نامی دوست نے جو اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ ہمسایہ بھی ہے، نزدیک اس کی رہائش ہے. یہ آئے تھے پشاور سے سیر کے لیے، تو تقریباً یہ 4-4:30 بجے کا ٹائم تھا جب یہ لنڈی کوتل کراس کر کے آئے تھے. اس پوائنٹ پر ابتدائی معلومات کے مطابق جب ہمیں اطلاع ملی کہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے، تو جب اس کے دوستوں سے ہم نے یہ معلومات کیا تو اس کے بعد ہمیں یہ رپورٹ آئی، دوستوں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ پہاڑ سے گرا ہے. حالانکہ جب میں اسپتال گیا وہاں پر زخم کے نشانات دیکھے تو مجھے شک ہو گیا کہ یہ تو حادثہ نہیں ہو سکتا ہے، نہ یہ پہاڑ سے گرنے کے نشانات ہیں. عشرت بھائی، اس پہاڑ کی ذرا نشاندہی کریں، ہم اس پہاڑ پہ کھڑے ہیں، وہ پہاڑ کی ذرا نشاندہی کریں. ادھر سے تھوڑے سے فاصلے پر جو اوپر چٹان نظر آ رہا ہے، اسی پر یہ لڑکا جو مقتول تھا یہ بیٹھا تھا. اس کے بعد نیچے سے ایک لڑکا گیا ہے، جس جو ابتدائی معلومات میں لڑکے کے ملزم کے مطابق اس نے صرف تربوز سے ایک کٹ لیا تھا. لڑائی سٹارٹ اسی سے ہوئی تھی کہ آپ نے کٹ کیوں نہیں لیا. بہرحال ہم انویسٹیگیشن میں دیکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ معلومات ہو گئی ہے کہ یہ ایک حادثہ نہیں تھا، نہ یہ پہاڑ سے گرا تھا، یہ ایک قتل تھا. قتل ابھی لڑائی سے شروع ہوا ہے. لڑائی کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس کے فیملیوں کا کیا طریقہ کار ہے، کیا تعلق ہے اس کا آپس میں، تو یہ انشاءاللہ مزید انویسٹیگیشن میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. فی الحال ہمارے لیے اتنا ہی ضروری تھا کہ یہ حادثہ ہے یا قتل ہے، وہ شکر الحمدللہ ہم نے 24 گھنٹے سے پہلے یہ معلومات. عشرت بھائی، یہ بتائیں، یہ جو مقتول ہے اس کے جسم پہ جو زخم کے نشانات تھے وہ کتنے تھے، اس کی چوری کے وار کتنے ہو چکے ہیں، اسپتال میں ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے کہ آئے یہ کسی پہاڑ سے گرنے کے زخمات ہیں یا نہیں، یہ چوری کے ہیں؟ ہسپتال میں ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق، اور میں نے وہ زخم خود بھی چیک کیے، 2 جگہ پر کٹ لگا ہوا ہے چوری کا، جو کہ انتہائی گہرے تھے.
तकरीबन 3-4 इंच के जख्म थे, गहरे जख्म थे। तो इससे भी ये मालूम हुआ कि ये पहाड़ से गिरने के, डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक उस टाइम तो पोस्टमार्टम कंप्लीट नहीं हुई थी जिस टाइम हमने मुलजिम की गिरफ्तारी की। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और ये कंफर्म हुआ कि ये छुरी के निशानात थे और ये किसी ने इसको मारा है छुरी से। इशरत भाई, ये बताएं इस केस के असल मुहर्रिकात, आया ये कभी इम्कान है कि सिर्फ यही वजूहात हो सकती है? पिशावर से इतना दूर, फिर इन इलाकों में, और इतनी मामूली सी लड़ाई पर, क्या यही हकीकत है या नहीं? मजीद इन्वेस्टिगेशन में कुछ तहकीकात सामने आएगी? जिस अंदाजे से हम अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, फिलहाल तो इतना ही कंफर्म हो गया है कि वह क्या कत्ल है। हालांकि कत्ल किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा। हमारे पास पेशावर के इन्वेस्टिगेशन के दोस्त सीनियर ऑफिसर भी होते हैं, OII भी हमारा पेशावर पुलिस से होता है। तो इंशाल्लाह इसमें जो मजीद हकीकत होगी वो टाइम के साथ मंजरेआम पर आ जाएगी। यकीनन زه د پښتو طرف ته ذکر راوړم چې زه دا ټیسټ کوم چې دا د خیبر پولیس چې دی نه صرف چې دا لکه موږ سره په پښتو ژبه کې دغه کوي، ما دا اردو ژبه کې دی د پاره وکړي چې لکه دا حقیقي معنو کې دا چې دی لکه دا د دې پیټرن چینج شوی دی. د قتل کیس ټریس کول یقینا ډیر مشکل کار وي. هغه حقایقو ته رسول چې دی، ځکه چې ملزم د دې موقع نه پټ شوی دی، بیا د اسپیټال له موقع نه هم پټ شوی دی او هغه دی راښکاره کړی دی. د 302 کې هغه ولول شوی د مدعیانو والدین راغلي دي، هغې باقاعده دعویداري کړې ده. نور به هم د دې کې مونږ تحقیق کوو، د هغې ورثاو سره میلاویږو چې آیا د تنویر او د بلال پر منځ کې څه داسې وجوهات وو چې هغه دلته دې قتل ته راورسېده. والسلام. اچھا، دلته دا لک وجلی و تنویر په دې موقع باندې په دې باندې په دې ګټ باندې ناستو او لومبای سٹارټ جګړم چې څومره معلومات مونږه وکړه هغه ملګرو نه، ملزم نه، نو هغه وایي چې جګړه صرف د دې نه جوړه شوه چې دا یو ملګري هندواڼې نه کټ اخیستی و او دا بل په دې باندې خفه و چې دا کټ دې ولې واخیستو. په هغې باندې سره په خپل منځ کې کنځل کړي وو، هغې نه جګړې سټارټ و. بهرحال مونږ به بیا هم معلومات کوو چې دې وروستو څه کیسه شته نشته. اشرت خان دا ته ووایي چې دا ځای داسې دی چې لکه هغې پهله دا ځایروله چې مطلب مونږ خو دلته ملګري وو ناست وو، پکنیک ځای دی، چکر ځای دی، وایي چې یاره دا د غر نه راغورځېدلی و. نو دا د پوزیشن به تاسو ته څنګه ښکاره شو چې یاره دا خو غر نه راپرېوتې ځایونه ده چې دلته نه غورځېږي، دنګ ځای دی، زخمونه هم په خلکو راځي، بیا دا څنګه پته ولګېده چې مطلب دا د وجلی دی؟ کله چې ډیډ باډي په هسپتال کې راغله نو پوسټمارټم نه مخکې ما د ډاکټرانو نه معلومات وکړه چې دې زخمونو کې تاسو څه وایئ، تاسو ریپورټ څه وایي. پوسټمارټم خو به کېږي، خو ټایم دومره شارټ دی چې دا ملګري آوټ شو نو بیا به موږ ته ډېر مشکلات وي. حالانکې دلته په دې موقع باندې ډېر خلک نور هم موجود وي، خو دا روډ نه لږ سایډ ته دی. نو موږ ته دا معلومات زیاتره زخمونو نه وشو چې هغه چوري والا کټونه وو او بالکل ډېر ګهره وو. نو موږ دا شک پیدا شو چې دا حادثه نشي کېدی، نه د غره نه راپرېوتلی. ملزم هم په موقع دلته موجود و، بیا تاسو هسپتال کې هم هغه راوستو، تاڼې هم به یې راوستو، هغه څه وایي دې باره کې؟ ملزم په موقع باندې موجود و، خو چې کله هسپتال ته دلته علاقایي خلک او هغه څه ملګري هسپتال ته راغلي وو، خو ملزم هسپتال ته نه و راغلی، دې زخمي سره هسپتال ته نه و راغلی. هغې نه بعد چې موږ تپوس وکړو نو هغې نه بعد بیا ملزم. اشرت خان دا راته وایي دا ملګري څومره ملګري راغلي، دا د کوم ځای اوسېدونکي دي، کوم ځای نه راغلي دي، والدینو سره ستاسو خبرې شوي، هغوی څه وایي؟ دا ټوټل 6 کسانو په 2 موټر سایکلو باندې راغلي وو. په دې کې د کوم مقتول چې یو پکې دی سګر ورو، 2 کسان هغه وو، 4 ورسره ملګري وو. او دا نصیر ټیچینګ هسپتال پېښور سره ټول نږدې اوسېږي، ټول سره ګاونډیان دي، په خپلو کې رشتې دي. دغه ځای دی ډېر ښکلی مقام دی، خو چې دلته کله داسې د قتل وشي یا دغه وشي نو دا ظاهره خبره ده ځایونه بدنامېږي، بیا خپل والدین داسې خلکو ځایونو ته. ځای خو ډېر ښکلی دی، دلته تاسو خلکو له سکیورټي ورکوي؟ دا راته دلته زموږ موبایل وي، موبایل گشت کوي. بل په کوم پوینټ کې چې ډېر رش وي هغه تاسو ولیدو، هغه دې ځای نه لږ وروسته دی هغه پوینټ. دلته زیاتر لوکل علاقایي خلک راځي دې علاقې ته او په هغه پوینټ باندې زموږ نفري وي، گشت کوي موبایل. او دا وجه هم وه چې دومره زر دغه ته زموږ نفري هم راورسېده، ریپورټ هم وشو. یعنې دلته په غریزه علاقه کې دلته دومره زر
ملزم نیوه یا ډیډ باډي پیدا کول دا لږه ګرانه. یقینا دا غرونه زما دا کتونکي دا کیمرامین ته هم زه وایم چې دا پسمانده علاقه ده، د خیبر ضلع ده، لنډي کوتل پولیس سټیشن حدود دي. خو دغلته بیا داسې پولیس پسماندګي چې سهولیات هم نشته، جدید ټکنالوژي نشته، او په داسې حالاتو کې دا پولیس چې کومه نن سبا چې کوم دهشتګردۍ دور دی او په دې کې د کیس ټریس کوي، هغه هم په 24 غنټو کې قاتل ونیولی شي، ملزمانو ته ورسیږي، وجوهات راښکاره شي. زه به ووایم چې دا رداد قابل دي. دوی سره به نورې خبرې هم کوو د کیس متعلق، د کوم چې ټورسټ ملګري دلته راغلي وو، بیا دا قتل یې څنګه کړی، دوی له علی قتل میلاو شو، د قتل وجوهات بنیادي طور څه وه، نورې خبرې به هم کوو. راځئ ملګرو. زه هغه ځوان هغه ښکلي روډ سره موجود یم. پرون تنویر په لنډي کوتل کې وژلی شوی وه. دا رور هغې سره موجود خو نه و. په موقع دا ویلی کېږي بقول سچو چې لکه هغې سره پېټرول ختم شوي و، دی لاړو پېټرولو ته، چې واپس راغو نو هلته د ناخوشګواره واقعه راپېښه شوې وه او هغه په چړو وژلی شوی وه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو نوم دی ورکې؟ ابراهیم. تنویر ستا څه کېږي؟ ورور مې. تاسو چېرته تللي وئ؟ موږ چارباغ ته تللي وو، چکر له تو اختر درېیمه ورځ وه. نو بس یو تره زوی و راسه، شپږ کسانو، نور ملګري وو او یو راسه ورور و. نو چکر له لاړو، بس موږ هندواڼه او ام او شلتاله نرس هم راغوستي وو، بوتل هم راسه، بوتل هم وڅښو. بیا تره زوی راته ویل، ورور مې راته ویل، د نورو ملګرو هغې ته پېټرول ختم شو. نو زه په موقع باندې بیا پېټرولو پسې لاړم، ما وله پېټرول راوړل. نو چې راتلم بس ما پسې رنګ وکړو، هغه تره زوی مې او ملګرو هم راپسې رنګ وکړو. وایي داسې واقعه شوې ده، وایي رور دی په چاقو باندې لګېدلی دی او وایي ځان هسپتال ته راورسو. ته خو هم بیا هلته پولیس سره هم وې او بلال هم و، دا نور ملګري مو وه. هلته بیا حقیقت څه راښکاره شو چې څه د دوی جنګ څه په باندې شوی او شور په څه باندې شوی و؟ حقیقت خو لا نو ښکاره شوی نه، ما ته څه ویلي او پولیسو دا ویلي وایي چې بس هغه وایي په چاقو باندې لګېدلی دی او د غر نه نه دی رالړه شوی. ستاسو منځ کې ملګرو خپلو کې څه داسې خبرې شوې وي چې مطلب دا خوراک څښاک به وړو، دا به هلته یو ځای خورو او که نه بیا د دوی دواړو په خپلو کې دغه باندې شور شوی چې مطلب دا تا دا هندواڼه ولې کټ کا، مونږ به هلته یخو. اکثر داسې چې خلک لامبا مامبا وکړي او لامبا نه پس ته بیا خوراک څښاک لکې نظام سره خلکو وړي وي او دا خبرې شوې وې. بس موږ پېټرولو ته تللي وو، تره زوی راته ویلې دا په هندواڼه باندې وران شوي به. هغه ورور مې ورته ویل چې د هندواڼه وایي مه ماتوه، وایي مې خوره. چې موږ یې ورته ښودي چې کله دوی دې راشي نو یو ځای به بیا کینو، یخه به یې کوو، وبې خورو. نو بس هغه بس یو بل ته کنځلې منځلې کوي، په دې باندې بس وران شوي. تنویر باره کې را سره خبرې وکړي. ستاسو خو ورور و، اختر ورځ وه، دلته تاسو موجود هم وې، نوې نوې جوړې خپلو کې تاسو اچولې هم وې، ښه ګپې شپې هم لګولې. نن نشته دی. کور کې څه حالت دی د مورکۍ، د خویندو، د نورو رشتې دارانو؟ حالات خو ډیر خراب دي. اصل کې اختر په دویمه باندې تللی یم، ما ورته ویل چې مزه چکرې مکرې پرېږده، بس دا انډیوالي منډوالي نه تېر شه، د چکرو مکرو ته مزه. اختر دی بس دوی ویل نه ځمه. اصل کې ما ورته وویل 3:30 بجې مونځ نه راغو، ما ته ویل چې دا آیفون موبایل دی ماله راکړه، زه تصویران ترې وباسم. ویل آیفون باندې څه کوې مزه؟ ما ورته ویل مزه. پهله مې ورته ویل مزه هسې فضول کار دی، تګ کور کې ښه په آرام کښېنه. نو هغې بس زما ونه منلو. زه په خپله بیا اختر په دویم او زه کار له لاړم. نو سړی ډېر خفه شي. بیا راته وویل زه په کار باندې یم، تره زوی راته رینګ وکړو چې راشه. زه خو خبرولم نه، مې چې څه خبره شوې تاسو ما ته لږ ووایئ. اصل کې زه خبرولم نه، خو بس 12 بجې وې بیا زه خبر شوم چې کله امبولانس ته راوړو هله زه خبر شوم مې چې واقعي چې داسې. بیا په هر حال زه خبر وم، ما ته چې سکېډن یې کړی دی. نو ما ویل چې سکېډن یې کړی چې دا نور بش دي څنګه دا خوږ شوی دی؟ نو وایي نه تنویر لاس ماس خوږ دی، نور ټیک دی. نو ما ویل چې ښه لاس یې خوږ دی، دا موبایل ولې نه اوچتدی؟ ما سره هم ډېر ذهن کې ډېرې خبرې تاویږي راتاویږي که نه، چې ټول بچ دی او دا خوږ دی، چې څه حساب دی. دا خو ډرایوینګ ته ناست یو، ښه ډرایوینګ ته ناست په هر حال، خو دا ځای خوږ دی، سر یې لګېدلی. ما ویل خو حل یې ما ته نه ویلو. چې کله 12 بجې شو نو زه خبر شوم، امبولانس کې راغو، بل د خولې نه خبر شوم چې واقعي چې دوی چېرته لانجه مانجه کړې ده او
سړی خوږ شوی دی. نو په هر حال ډېر افسوس خبره ده چې نن سبا انډیوالي منډیوالي نشته دی وروره. خو خپل کار روزګار کوي چې کور کې سړی څو نه وي هومره محفوظ به وي. بس ورورو زما ملا تیرو ملا یې وه ملا یې راله ماته که زما ورورو ما نه کشر بس الله دې تاسو له حوصله درکړي. تنویر ستا هم ورورو ماشاءالله تا سره چهره هم ملاوې ده، تا سره باډي هم ملاوې ده. څومره خپلو کې اخرنۍ کله ملاقات شوی او څه ګپې شپې به هم خپلو کې لګولې؟ یاره زمونږ خو خپل منځ کې بس اخر دغه خبرې شوې وې چې ما پسې کور نه رنګونه کول. دا اصل کې زما شاګرد هم دی، ما سره د بلډینګ کار کوي، خو هغه کور نه ما پسې رنګونه هم کول. وایي یاره ستا یو جوړه ده او نوې جوړه ده، که تی نه اچې نو چې زه یې واچوم، زه چېرته چکر له ځمه او دا نوې جوړه یې ده نو ما لې راکړه زه به یې واچوم. نو هغه جوړه اصل کې وه پیړه. نو ما ورته ویل دا جوړه ده د جمي او که بیا هم به هر حال مې لچې او صحیح ده مې څوک پسې راولېږه او وایچوه. نو بس زما ورسره اخرنۍ همدغه خبرې شوې وې، ما سره په وایس باندې دا خبرې شوې وې. او بس بیا چې زه کور ته لاړم نو بس هلته مې صرف یو نظر لیدلی دی، هغې نه بعد ورسره زما څه خبرې نه دي شوي. د علاقې یاران دوستان دي، شپږ ملګري دي، دا چا چې وجلی دی دا دم داسې نیت نه وه. خو زه دا حیران یم چې لکه ډېرې وړې وړې خبرې یا یارانو دوستانو کې اکثر کنځلي مو شي، یو بل ته څوک څپېړه مو شي. خو لکه دا د وژنو او بیا دا د چاړي ګزارونه دا سړی په شک شبهاتو کې اچوي چې لکه دومره دروند ګزار دی پې ولې کولو. چاړي ګزاره مو شي، سړی هسپتال ته لاړ شي، ټانکه ولګي، پټۍ ولګي. خو دا خو داسې ګزار شوی دی چې لکه حقیقت کې داسې ښکاري چې تا مړ کړمه. دې پسې شاته څه شته یا نشته، یا زړه څه بدګوي یا زړه کې څه کینه؟ یاره دې پسې شاته بس هېڅ څه خبره نشته دی. بس دغه یارانه دوستانې او څه ذاتیات مادیات نه زمونږ دوی سره او نه د ده هغه سره څه ذاتیات وو. خو بس دغه یارانه دوستانې او ورسره چکر له تلي وو. بس دغه منځ کې به دغه څه حادثه راغلې وه، بس دوی خپل منځ کې بس دغه څه لانجه راغله، بس هغې وجه باندې هغه هم بس کم عمره دی، بس دغې ونه شو، بس ده باندې ډاري غزار کړی. زه به د دې ټول د حجره کې ما سره د مشران کشران دا ټول ناست دي، د دې وروڼه په دې یو خبره باندې به روشني واچوم چې لکه نن سبا وخت داسې شوی دی چې بغیر ضرورته بغیر څه مقصده چېرته تګ لکه نه دی پکار. لاره کې اکثر مشران خپلو کشرانو ته دا وایي چې یاره لاره کې شل ښې بدې راځي. هغه شل ښې بدو کې دغه یو بده راپېښه شوې ده او زموږ د دې ټولو په مخونو باندې ډېر خفګان راوستی دی. د اختر درېیمه ورځ ده، قربانیانې وي، څوک وګوري ماښامي کې دلته کورونو کې را یوځای شوي باربیکیو پروګرامونه کوي. خو دا کور دی، دا خلک دي، دا په غم کې اخته شوي دي، دا سوچونه کوي چې یاره د دې هلک په دې سره څه داسې بد کړي چې لکه دی وجلی و. یقینا دا سوالونه په قام په قبیلې په خاندانونو کې یو بل ته ودرېږي. سبا به دي وځي کچرو له، کچرو نه پس به بیا د روغې رمټۍ خبرې کېږي. الله تعالی دې زمونږ په حال باندې مونږ ته دې صبر راکړي چې مونږ خپل مشران ووایو، مونږ ته مشران کم نصیحت کوي چې زمونږ کشران په هغې نصیحت باندې عمل وکړي، مونږ به بیا د دې جړاګانو ښکار نه کېږو. والسلام.